اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې روغ جوړ به. مرګرو نن ویډیو چې کومه ده هغه په پیښور کې د آیسونه او د نشونه بعد چې کومه غټه بیماری ده هغه د سود د انډرپلو د کشتونو او مختلف روزګارونه دي چې په هغې کې خلک نن سبا خودکشو ته تیار شوي دي. څوک چې راشي د چا څوک ضرورتمند وي قرض حسنې له راشي یا دغه له راشي نو هغې له ملګري څه بهر قسم هغه ورکي چې هغه د اسلام نه بهر وي، هغه د دین نه بهر وي او هغې ته ووایي چې یاره په ټایم باندې ګاډی واخله یا د چا نه پیسې را واخله 10,000 روپۍ یا 20,000 روپۍ میش به ورکوي او چې کله د سره پیسې پیدا شي نورې به ورکړي. په دغه طریقې سره زموږ ځوانان چې کوم دي هغه د سود په نرغه کې راشي، الله تعالی هم ناراضه شي او د الله تعالی سره سره نورې مسلې هغې ته هم جوړې شي. بیا چې په هغې باندې کله کم ګاډی واخلي بیا په هغې باندې ټایم پوره شي نو بل ګاډی هغې ته چې کوم دی په زبردستۍ باندې ورکړي چې کم ګاډی په 8 لکه اخیستي بیا له د 1400 لکو د ګاډي نیټه وکړي او دا رنګ زموږ ځوانان چې کوم دي بیا هغه خودکشو ته جوړ شي او هغې چې کوم دی بیا خطونه لیکلي وي، ځان یې وجلی وي. څو ورځې مخکې داسې قسم له یو حادثه زما مخې ته هم تېره شوې وه. په دې باندې سوشل میډیا اکټیویسټ جنید خان صاحب هم خبره کړې ده او دا خبره چې کومه ده دا د وړې سطحې نه غټې سطح پورې ډېره په غټه سطح باندې شروع ده چې په دې کې سودخواره ظالمان او ډیر غټ خلک په دې کې انوالو دي چې هغوی داسې قسم له کارونه کوي. وړې وړې کمپنیانې دي چې هغه موبایلونه، موټرسایکلې، واشنګ ماشینې، ایسیګان او فریجونه دا په هغه باندې ورکوي. ورسره په کش باندې بیا چې کله هغې کش ادا نه کړي نو هغې ته وایي چې تاسو باندې چې تاسو دې میاشت کې کش نه ورکوئ نو دې سره به ایکسټرا 2,000 روپۍ ورکوئ نو هغه هم سود کې راځي. د هغې سره سره دا د کشتونو کمپنیانې چې کومې دي دا هم خلک ګیروي او بیا چې هغې بله میاشت کې کش ورنه کړي نو په هغې باندې هغه پیسې ډبل شي. بیا دا رنګ په هغه خلکو باندې چې یو څیز یې په 80,000 اخیستی وي نو هغه څیز هغوی ته تقریبا په 1,60,000 او په 1,62,000 باندې پریوزي او بیا داسې قسم له دغه له قرضونه شروع کړي یا د دې نه ووړي او ورسره بیا داسې کار وکړي چې ګاډی په نیټه باندې واخلي نو بیا هغې ته دا مسلې چې کومې دي جوړې شي او په اخره کې هغې یا خودکشیانې کوي یا بیا خپل خار یا خپل د پلار جایداد چې کوم دی هغه هم پرېږدي وتښتي یا که جایداد یې وي نو کورونه یا جایدادونه خرڅ کړي او د دغه څیزونو نه ځان خلاص کړي. تمامو ملګرو ته دا سوال کوم چې د دې څیزونو نه ځان وساتئ. ډېر ښه خلک په دې څیزونو کې تباه او برباد شول، د هغې د خپل هغه ښار نه پسې وتښتېدل، د خلکو قرضداري دي. په کراچۍ کې یو ډېر خوږ ملګری ما سره میلاو شو، نوم یې نه اخلم، هغې باندې دغه قسم له ملګرو ورته ویلي چې زما د یو ګاډي ذمواري وکړه، په ما باندې قرض دی او بیا هغه په هغه شي کې دومره ګیر شولو چې هغه خپل کور هر څه خرڅ کړه خو هغه ته عمره پیسې پوره نه شوې او بیا د قرضدارو د راښکو د وهلو ټکولو او د مسلو نه د خپلو بچو سره د دې ښار نه وتښتېد او نن سبا په کراچۍ کې دلته یې چې ښه کاروبار او هلته اوس د سبزۍ ریړۍ ودرولې وي او سبزي خرڅوي. تمامو ملګرو ته دا سوال دی، ریکویسټ دی چې داسې قسم نه خلکو نه ځان وساتئ. نن چې تاسو لا یو الټو ګاډی په 2,00,000 لکه روپۍ درکړي هغه ټایم چې د باندې پوره شي نو بیا تاله د 8 لکو روپو ګاډی درکړي او دا رنګ دا څیزونه چې کوم دي وخت سره لویږي. څه وخت مخکې یو نرسه خور وه چې په هغې باندې هم داسې قسم له مسله راغلی وه او د هغې د کش پیسې چا تښتولې وي او بیا د هغې نه هغې ته چونکې کور کې دا خبره نه شوه کولی نو بیا ورته چا وویلې چې یاره داسې یو ګاډی واخله او په هغې باندې هم داسې لکونه روپۍ هغه راغلي وو چې بیا ویل کېږي چې هغې هم د خودکشۍ کوشش کړی او هغې ته کور کې هم ډېر زیات هرډلز کریټ شوي وو. نو ټولو ملګرو ته زما دا خواست دی چې د دې شیزونو نه ځان وساتي او د ځان دپاره یو ښه لار اختیار کړي، د دې سودخورو نه
او اول د اعلی حکام نه د آی جی خیبر پښتونخوا معظم جان انصاری، د پېښور سی سی پی محمد اجاز خان محمد نه او د نورو مشرانو نه دا ریکویسټ کوو، هغوی ته دا سوال کوو چې د سود ایکټ دپاره چې کوم بل پاس شوی دی په دې باندې کار وکړئ. ټولې دنیا ته معلومه ده که تاسو لاړئ او د هر کوم دغه چې دي بارګینونه چې دي په هغې کې تاسو د هغوی پیډ وګورئ، نو په هغې کې د هغې په پیډ باندې دا ټول هر څه لیکلی شوي. د هغه پیډ یو څو تصویران چې زه تاسو سره به انشاءالله شیر کړم په یو جرګه کې مونږ ته هغه پیډ باندې هغه پاتې شوي، هغې کې هم داسې انډرپلی او داسې هغه شوي. نو ټولو مشرانو ته راخواست دی چې په دې کې راپاسي او د دې څیز مخنیوی وکړي. په راتلونکي وخت کې زموږ نسل څه نشو تباه کړلو، څه دماکو تباه کړلو، څه بدامنۍ تباه کړلو او څه اوس د سود او د هغه روزګار په عروج شوی دی. د وړو نه وړو چې کوم دغه دي په هغې نه راواله تر د غټې سطحې پورې د دې مخنیوی کول پکار دي، د له روغتام کول پکار دي او د دې سودخورو مخه نیول پکار دي چې د دې نه زموږ د ځوانان، زموږ دا رونه، دا بچي او دا کورنۍ، زموږ دا خویندې چې کومې دي در په در شوي دي چې دوی په خپلو کورونو شي او د دې خلکو مخنیوی وشي. دا یو څو وړې خبرې وي، تاسو تمامو ملګرو ته مې کېښودې. انشاءالله په دې باندې تاسو آواز اوچت کړئ. دا ویډیو نان کاپي رایټ ته تاسو شیر کولی شئ، هر ځای ته چې هر پلیټفارم باندې چې شیر کوئ په دې باندې به څه کاپي رایټ نه وي. تاسو ما سره د دې آواز اوچت کړئ، ما سره اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. السلام علیکم.